اوس خو پلارانو لوړه خوشي کړي دي چې ځان له پخپله خوښ کوي که نه ده داسې پلاران ورته وایي لوڼو ته چې ځان له خوښ کوي که په هسپتال کې دې خوښ کو که په مال روډ دې خوښ کو که په صدر روډ باندې دې خوښ کو که په زیارت کې دې خوښ کو که په اګیرو کې دې خوښ کا ګرځه ګډې ځان له ګډ پخپله خوښه شرمېدلو بې غیرته شرمېدل نن چې ودیږي هغې ځان له پخپله خوښ کړي نن سهار په لاره را روانم یو سړی راغی نو ما ته وایي چې یاره ډېر سخت غوسه کې کور والاو ته مې ووایي چې ته په ما خور مورې خو ډېر غوسه کې وم ما هیله په دې کار کړی دی هیله دې کار کړی ویل ولې مال څوک ښځې ته خور مور ته رضا وایي څه دا تاسو راشي ملا ته چې ملا صاحب ډېر په غوسه و نو داسې په غوسه و چې ځمکه اسمان یې نه پېژنه ښایسته ښځې ته یو دوه درې ووایي ته اوس ما دوکه کې په غوسه نه چې د شرابو په نشه کې دې یو دوه درې ورته ویلي چې ستا عمر دا ښځه بیا په تا نه روا کېږي تر څو پورې چې بل مېړه نه یې کړی هغه سره یې شپه نه وي تېره کړې چې ستا عمر چې د شرابو په نشه کې دې ورکړی نو سته راشي ملا له دوکې ورکړي چې ډېر په غوسه و یاره ځینو ځمکه او اسمان یې نه پېژنده داسې په غوسه و نو په رضا هم څوک ښځې له طلاق ورکوي طلاق خو مله ورکوي چې ورته په غوسه یي که نه نو زه یې ټوکه کولم وایي ځینو ډېر په غوسه ومه او ورته مې وایي چې ته په ما خور مورې ما هیله دې کار کړی خو مال دلته یو ټکی وکړم په دې علاقه کې په دې مسله ګوره بل څوک پوهېږي نه او ما نه به تپوس کې که چا درته څه ووایي غلط به یې ویلي او بیا به دې زه نه پرېږدم په منبر به دې یاد کړم نو خیر یاد خو مې کو خو نامه مې نه ده اخیستې نو مال پرېږده دې نه دم کله راشم ما یو دوه درې ورځې پس راشم نو چې دوه درې ورځې پس راشي نو بیا به دوه درې ورځې پس ورته نور دغه چې تا ته پته ولګي چې دینم دنیا کې څه شی دی دې پسې دوړ دوب کول غواړي ښځې دپاره بیا عقل نه دی الوتی ښځه چې په څه خوشحالېږي هغه کوي یو سړی واده یې وکړو په ډېر مینتوب خوښه یې وه چې واده یې وشو نو 3 میاشتې پسې زوی شو دی بهر تلی دی چې کور ته راغی د کور مخ کې ډولکي غږېږي دی ورته وایي چې څه چل دی اډمانو ورته وایي چې پسری تو شد زوی دې شوی دی نو دی ورته وایي چې او پدر نالت آل خو ما شد 3 میاشتې شوي دي نو څنګه مې زوی شو تماشا را بند کو کہ میں پرساد نہیں کنم تماشے بند کے خزے تراغے ہوئے خزے داد سے چل دے بیختی ہوں آگے ہوئے بے وقوف تو عقل نہ داری سی ماہ شد کہ تمہارا گرفتی 3 میاشتې وشوي چې تازمی ولې ما و 3 ماہ شد کہ میں تورا گرفتے او 3 میاشتې وشوي چې ما تمی ولې وسیما شد کہ میں بخانه تو آمدیم او 3 میاشتې وشوي چې زه دې کور ته راغلم 9 ماه پوره شد نه زه ورته اوس پوه شوم بار راوتو اډمانو ته وایي بتړنګاني صاحب پورا آمده نو وی شرمېدلي ملک حساب پوره دی تاسو پوه شوئ والله کې وکړئ نه شیخانو کې او نه میاګان را داړه دغه ته به د چا پلار ټینګ شي بله ورځ د چا واده وما چې هلکه دا سړی خو سودخور او روټۍ ته یې تلی وی جی سود مو دې په تندر و خدای راستي چې دا پتونونه و پکې د چرګان او نه ما وی چې دا زه وایم چې وشرمېدلو نو مالتم پکې که نه په ایمان ویل زه پکې اول یم
وای دغه ته ټینګېده ګران دي. داسې به وکړي مجمع مې راوړه او صاحبه دومره بوټی پې د غوښې پرته ده او قورمه پې اچولې ده او صاحبه دې خوا کې ورسره زیړې وریجین دي او رالم چې شیخ صاحب دا خو مې تاله راوړه خو دا ګوټ کې ناست دی جومات کې دا لږ زیات وګی دی ته دلته کېده مړه اب بیا دغه لږ ډېر وګی دی بېګانې وګی دی نه ټکې خدا خو بیا کې نو جومات له څله راغلی هسې په ټونګو باندې خدای دوکه کوي. مونږ غر کیو غرق عزیزانو. اوس طلاق ټکې مونږ څه پېژنو د دې پښتنو ښځې ملا چېرته بچ پاتې دي خبرې د پاسه زه به طلاقي سهار روانم کور سره دوه روان دي یو دومره ګیره بل ملګري ته زه به طلاقي یم که به مې پرېښود زه به طلاقي یم په 3 کاڼو مې طلاقه ساتي ته په ګیره دې اوروله که نه خو هسې خبرې کوه که ورنږدې شم مالک په توپه ولګېد ښځه خو دې طلاقه شوه کور دې وران دی ویل زما ښځه داسې اسانه نه ده مولوي صاحب چې به طلاقه شي ده سره به اوس څه چل کې نو خفه نه شئ مونږ بیړي غرقه ده مونږ لا سب چرته تاسو په ایمان ووایئ چې خبرې د پاسه 3 کاڼي غورځئ که نه خبرې د پاسه وایي چې ښځه به طلاق ساتم که نه خبرې د پاسه وایي چې ښځه را باندې خور او مور ده او که نه د خور او مور ده سزا تپوس وکړه په 3 کاڼي طلاقه په 3 کاڼي طلاق دې چې ووایي دا ښځه درنه داسې بیله شوه چې تر څو یې بل مېړه نه یې کړی تا ته نه روا کړي نو زمونږ ښځې لا سمې کوم ځای راشئ وګورئ مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک اوسي 3 طلاق یې ورکړي دي او بیا دې بله مسئلې ته جوړ نه و نو ښځه یې راولېږله نو په ښځه یې زه دوکه کولم چې مولوي صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ غوندې نه و هلته لاړم او هغه سره مې نکاح وتړلو بیا هغه طلاقه کړم او زه رالم اوس مې ته خپل مېړه ته راواکړه زه یې دوکه کول یو ورځ راله بل مالخورې داسې چل دی چې ما خپله چاته نکاح کړې نه او په ډولۍ کې مې نه یې ورکېنولې نو منم یې نه زه به دې ور نکاح کوم وی هغه تیلیانو مالک کابل مولا چې دی هغه مې نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلی شي دا د پاکستان د مولا کار دی زه یې دوکه کولم دا زمونږ ملک دی دا زمونږ سړي هغه شی ونه شو د هغې نه پس تم د هغه سړي 4 بچي وشو 13 ورځو کې مې یو بچی ولیدو یو بنګالي نه ته د لاس د کرخو کې ما یو شی زده کړی چې ارامي او لالي دا کرخې بنګالي ما ته چې دا کرخې داسې دا سړی ارامي او چې دا داسې نو دا لالي دا غالک په مخ راغی لاس مې ولا وکړه چې مې کتو د بنګالي خبره رښتیا و ما دا واقعي ارامي دی ځکه چې بې نکاح شوی اسه نه چې اوس مانځونه وروسته تاسو راشئ چې زمونږ لاس وګوره آرام کښېنئ لکه یو سړی و خړا نامه یې وه خړا څه نامه وه خړا او یو د کلي ملک و د هغه کریم نامه وه نو قرآن کې دا کریم کریم ټکی خو ډېر راځي نو دا خړا راغی او امام ته وایي چې چاړه یې ورپسې راوویسته چې والله که دې بې مرګه پرېږدم وایي چې ولې ظالمه ویل کریم چې ملک دی نو د هغه نامه خو په مانځه کې هلې او زه چې غریب یم نو زما نامه په مانځه کې نه هلې حلالوم دی په دې مسلې د پس مولام ډېر هوښیارو هغه ورته ویل خدای دې بې خو باسه کریم خو ماله 80 روپۍ راکوي نو زه ځکه په مانځه کې نامه اخلمه تم 80 روپۍ راکه چې ستا نامه م والمه ویل والا دا 80 روپۍ اوس مې جواري ګټلې ده او دا 80 روپۍ والا خو که نن ماښام دی زما نوم په قرآن کې وانغستو والله که دې بې مرګه پرېږدم ویلې ښه ماښام مونځ
دی اوس امام بیا په مانځه ودرېدو 2-3 کسه ځان پسې ودرول چې ودرول الحمدلله رب العالمین چې ولدوالین ترسي بار چا आवाज کو چا لکه دا جمع خو شوی و دا بیا